نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون الناس بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين صدق الله العظيم. دا سورة الاعراف تے اتم سپارہ دا او لسم رکوع کی آیات نمبر 88 دے. پدی کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی د لوط علیہ السلام د واقع متعلق ذکر فرمائے لدے اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ پاک فرمائی ولوطا او غلوط علیہ السلام چو اذ قال لقومه چکلویوی اغا قوم خپلتا اتاتون الفاحشتا آیتا سرازی پا بے حیائی سرا او په فحش کار سره ما سبقکم چې نه دې کړې مخکې ستاسو نه مخکې چا هم بها من احد من العالمین په دنیا کې چا هم داسې کار نه دی کړی او تاسو داسې غلط کار کوئ. یعنی الکانو سره بدفعلي دا د قوم لوط چې کوم دی نو کارو او که تاسو کتلی وي نو دا فحش کار دی د ټول نه ګنده کار دی او فرمایي چې ګوره زناور هم دا کار نه کوي او په لومبي ځل چې کوم دی نو دا د لوط علیه السلام په قوم کې شیطانانو هغوی ته دا کار خشته کو او هغوی دا کار شروع کو. نو الله سبحانه وتعالی د دوی د هدایت لپاره لوط علیه السلام راولېږلو او دیتے وعظ سنیت یعنی وعظ نصیحت شروع کو چې دا کار مکوئ دا د الله حکم ماتې دل دی او توبه وباسئ استغفار وکئ او منې شئ د دې کار نه. لیکن هغوی په دې باندې دومره بس پاخه پراتو چې ډېر سخت یعنی کلک پې پراتو او بس دا کار به کولو. نو الله سبحانه وتعالی زی په زی په قرآن پاک کې دا واقع راغشتې ده خو دلته په ضمن کې د پیغمبرانو کوم واقعات چې را روان دي نو په هغې کې اول د نوح علیه السلام واقع ذکر شوه، بیا د هود علیه السلام واقع ذکر شوه د عادیانو او بیا د هغې نه پس د سمودیانو واقعا ذکر شو چې هغه وخوله خدای پاک پیدا کړې وه او دا هم په هغه رکوع کې دننه الله سبحانه وتعالی مختصرا دلته ذکر فرمایلی دی. بعضې صورتونو کې د دې ډېر تفصیلي ذکر هم راغلی دی خو دلته اشاره الله سبحانه وتعالی دې ته وفرمایله. یعنی د لوط علیه السلام دوی ته رالیږلی شوی او قوم ته دا ووایي چې تاسو وګوره داسې کار کوئ چې ستاسو د مخکې اړو په عالم کې چا نه دی کړی او تاسو دا کار شروع کو او بیا الله پاک د هغې لږ نور تفصیل بیانوي چې څه کار به دی کولو هغه کار هم بیانوي. انکم لتعتون الرجال بشک تاسو چې تاسو راځئ سړو ته شهوتن
د خپل شهوت د پوره کولو دپاره د سړو د شهوت پوره کوئ من دون النساء د ښځو نه علاوه. ګوره د شهوت پوره کولو دپاره خو الله سبحانه وتعالی انسان دپاره ښځه پیدا کړې ده، سړي دپاره یې ښځه پیدا کړې ده او هغه په صحیح طریقې سره چې یعنې مطلب دا دی نکاح به باقاعده تړې، دا نه چې بس هره ښځه دې راونیوه نو بس هغې سره شهوت به پوره کړې. ځکه چې موږ الله پاک انسانان پیدا کړي وو او ډېر الله سبحانه وتعالی په ټولو مخلوقاتو کې ډېر اوچت مخلوق پیدا کړي وو. نو زموږ دپاره الله سبحانه وتعالی څه قواعد و ضوابط جوړ کړي دي، څه قاعدې قانون را پرته جوړ کړی دی. داسې نه چې لکه د حیواناتو غوندې بیا په حیوان او په انسان کې څه فرق شو چې د حیواناتو غوندې بس چې څه په مخه ده هغه بس ودې کړ. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی لومبۍ خبره خو دا وکړه چې د شهوت د پوره کولو دپاره الله سبحانه وتعالی د سړي دپاره ښځه پیدا کړې ده او بیا د ښځې نه شهوت پوره کوي، خو هغه هم د الله د حکم مطابق چې باقاعده په نکاح کې راشي نو نکاح کې شرعي سره چې کوم ځای نو بیا به پتا حلالېږي. نو دلته الله سبحانه وتعالی دا وفرمایل چې تاسو ما سوای د ښځو نه چې کوم دی نو سړو نه خپل شهوت پوره کوي. نو دلته کې ورپسې الله پاک وفرمایل بل انتم قوم مسرفون، بلکې تاسو داسې قوم یې چې ډېر زیاتې کوونکي یې، د حد نه تېرېدونکي یې. د الله سبحانه وتعالی حدود چې کوم تاسو ته مقرر کړي دي نو د هغې نه تاسو تېرېږئ. اوس د قوم جواب شو هغه ته وما کان جواب قومه، او نه و دا جواب د هغه د قوم الا مگر دا جواب ورکو ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، چې وی چې وباسئ دی د خپل کلي نه انهم اناس یتطهرون، دا چې دی پاکیزه خلق دي، دی مونږ ته پاکیزګۍ خبرې کوي نو به دی د دې کلي نه وباسئ مونږ په پلیت خیو. ګوره دومره حد ته رسېدلي وو چې وعظ نصیحت پې اړو اثر نه کولو، الټه سې ووي چې دا پاک خلق دي او دوی وباسئ او مونږ هم داسې خیو، خو دا کار نه پرېږدو. یعنې مطلب دا شوی دی. نو الله سبحانه وتعالی به دلته کیسه راغونډه کړې ده فانجیناه واهله، نو نجات ورکو مونږه هغه ته یعنی پیغمبر لوط علیه السلام ته و اهله او د هغه اهل عیال ته. اهل عیال کې د هغه بچي شامل دي چې کوم ایمان راوړو، لوریانې وي او که زامن وي نو هغه پکې، یا که د یو ښځې نه علاوه نور ټول د هغه اهل عیال چې کوم دی نو الله پاک بچ کو. او د دې نه علاوه چې څومره مؤمنان مسلمانانو چا چې کریمه ویلې وه الله پاک هغه یې هم بچ کړه. نو دا اهل نه مراد دلته کې د هغه خپل اهل هم دی او کوم چې د پیغمبر علیه السلام امتیان دي دا هم د هغه اهل له یو قسم، ولې چې زمونږ رسول پاک صلی الله علیه وسلم زمونږ یعنی مطلب دا دی چې د پلار په حیثیت دی او د هغې بیبیانې چې کوم دي هغه زمونږ دپاره د میاندو په حیثیت دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دغه شانتې هر پیغمبر د خپل امت د پلار غوندې وي او د هغه شفقت او محبت دا هغې کې کوي. نو الله سبحانه وتعالی دلته کې اوس فرمایي چې مونږ هغه بچ کو او د هغه اهل عیال مو بچ کو الا امرأته، مگر د هغه بیبي یعنې ښځه چې ونو هغه مو په هغه عذاب کې مبتلا کړه. ولې چې هغې به ساز باز ساتلو دغه کفارو سره. مفسرین حضرات لیکي چې کله د دوی د عذاب دپاره الله پاک فرشتې راولېږلې، دا یو امتحان دی، نو هغې د کلو هلکانو په شکل کې راولېږلې. ګوره دې امتحان ته ګوره اوس فرشتې خو الله سبحانه وتعالی په هر شکل کې هغې ځان جوړولی شي د الله په امر سره. نو هغې د ډېر ښکلو هلکانو شکر شبهات اختیار کو، جبرائیل علیه السلام هم ورسره دی، نورې فرشتې هم ورسره دي. دی چې کله د لاړه د لوط علیه السلام دروازې وډبوله، نو لوط علیه السلام چې څنګه راووتو په بل ځای کې الله پاک فرمایي نو د هغه ډېر خفه شو
چې دا خو ملمانه دي او دا خو د کلي ته راغه او دلته خو دا خلک ډېر زیات بدعمله دي او که دوی ته پته ولګېده نو دا خو به زما یعنی مطلب په کور باندې هم دوی حمله وکړي زما هم بې عزتي وکړي او دوی به م وکړي هغه خو دونه حد ته رسېدلي تر دې پورې مفسرینو حضراتو لیکلي دي چې دوی لکه د څاروو غوندې په لارو په کوڅو کې دا کارونه شروع کړي ځکه چې د حد د یو کار زیات شي که نه نو الله بیا عذاب رالیږي نو هغه پردې مردې هم ختم کړی بس بیا په چوراهو او په لارو په کوڅو کې به لګیا نو یعنې داسې حالت ته دی رسېدلي نو ته هغه ډېر زیات غمجن شو د دغه خپلو مېلمنو هغوی ورته مونږ ستا مېلمانه یو او مونږ غواړو مونږ په دې کلي کې راغلي یو دلته اوس دوه خبرې دي یو خو پیغمبر ته علم غیب نشته چې هغه ته پته ونه لګېده چې دا فرشتې دي او دویم نمبر خبره دا ده چې هغه مېلمانه خو دننه که او ور زرې کونډه واچوله چې چاته پته ونه لګي نو شاید چې دی بی بی یې چاته سوال جواب کړی دی او هغوی ته پته ولګېده یا په لار کې چا یعنی مطلب دا یې ولیده چې یاره دی که هلکان دننه شو لحاظ هغوی ټول کلي کې اعلانونه وشو هلکه لوط علیه السلام خو مونږ ته نصیحت کوي او په خپله هلکان دننه که وګوره ورته او مطلب دا دی چې راشئ نو هغوی راغه نو دروازې ورته ډبورې دروازه ورته نه لرې کوله نو دوی په دیوالونو رابره کېده چې راپرېږده دا هلکان مونږ ته د دې لایق مونږ یو ته دوی مېلمستیا نه شي کولی دوی له به مونږ مېلمستیا ورکوو او ته خو مونږ منې کوې د دې کار نه ته د دوی د مېلمستیا حق نه شي ادا کولی دوی له به مونږ مېلمستیا ورکوو دی بس مونږ ته راپرېږده غریب کله دننه ځي کله بار ځي او ډېر زیات پریشانه دی چې ډېر زیات پریشانۍ کې جبرائیل علیه السلام ولیدو نو د الله په حکم سره بیا هغه ورته ځان وښولو هغه ورته یې غم مه کوه ای پیغمبره لوط علیه السلام مونږ فرشتي یو د الله او ستا په دې قوم باندې عذاب راوستو دپاره رالېږلي شوي یو لہذا ته غم مه کوه او دوی زمونږ هېڅ هم نشي کولی بس هغه بیا لږ په قلار شو او په دې کې جبرائیل علیه السلام داسې چې یو وزر ووالو نو دې خوا په دیوالونو چې څومره ولاړ هغه ټول داسې خوا وغورځېد وړاندې شو او چې دې طرف ته کوم په دیوال باندې پراته وو راختي وو او سرونه یې رابره کړي چې داسې وزر ووالو نو داسې وغورځېده او ټول ړانده شو په سترګو باندې او داسې چې ووالو وزر نو هغه یعنې درې واړه طرف ته یو طرف ته کمرې وي د کور اکثر هغه چې بس هغه ټول خلک وړاندې شوي سترګې اوس موږي او پراته دي په ځمکو باندې او بس غوغا جوړه شوه او پیغمبر لوط علیه السلام ته جبرائیل امین د الله حکم وکړو چې ته او خپل ملګري دي که مسلمانان چې دي او خپل اهل و عیال دي راغون کا او د دې ښار نه وځئ خو په شا به نه ګورئ په شا به نه ګورئ په دوی باندې الله پاک ډېر دردناک عذاب راوستونکی دی داسې دردناک عذاب چې چاله به خدای پاک تر اوسه پورې داسې د عذاب نه وي ورکړي نو دلته کې مفسرین حضرات لیکي چې بس هغه بیا ټولو ته سوال جواب وکړو او بس ټول راغون شو او د سحر نه وایي د راتلو نه مخکې تاسو د دې علاقې نه وځئ نو بس هغوی بیا بس ووتو او بس د الله په حکم سره چې ښه داسې لاړ د هغه خار نه بار ووته بالکل میداني علاقې او پټي بټي ټول کراس شو د هغې خار ایریا ختمه شوه نو په دې کې جبرائیل علیه السلام په یو وزر کې چې کوم دی داسې ونیو نو شپږ کلي وو که څومره کلي وو دا یو ټول چت کو داسې اسمانه پورې ورسولو د هغه ځای نه چې بیا راولټه کړو په ځمکه باندې بیا را واپس کړو او بیا د دوی دپاره نشاندار یو کاڼي الله سبحانه وتعالی مقرر کړي چې هغه پې وورول او لکه د ګولو غوندې هغه کاڼی به چې په کوم سړي باندې لګېدل د سر نه والې تر ویښه پورې به هغه ټول بس ایره کېدو داسې کاڼی او د هر سړي په نوم باندې کاڼی باقاعده هغه کاڼی مقرر و چې د ګولۍ په شکلو او هغه به چې کوم دی نو بس په هغه کې هغه به یې مړ کولو بعض مفسرینو دا لیکلي دي چې دا ښځه چې کوم وه د لوط علیه السلام دوه روایتونه راځي یو خو دا خو دغلته پاتې شوه او هغه سره لاړله
وی یاره بس عذاب بذاب نه راځي وي بس پرېږده. او بعضې لیکي چې نه دا هغوی پسې لاړه ای پسې روانه وه خو دې شاته کته چې دا څه کېږي. ګور د الله خو حکم و چې شاته به نه ګورئ، تاسو به شاته نه ګورئ، دا هم یو حکم و، بس دې کې د الله حکمتونه دي. وی هغې به شاته کته چې دوی سره څه کېږي، بس په دې کې چې څنګه عذاب راغلو دا هم پکې ګیره شوه. لہذا دلته کې الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې فانجیناه واهله مونږ بچ کو هغه لره او د هغه اهل و عیال لره او مسلمانانو لره الا امرأته مگر د هغه بیبي یعنې د هغه کور والا چې کومونو هغه پکې ګیره شوه په دغه عذاب کې. کانت من الغابرین او هغه د رستو پاتې کېدونکو خلکو نه وه. شاته کتنو پاتې شوه یا په کور کې بس داسې پاتې شوه د هغه په خوله باندې باور ونه کو کنه، لہذا یقین نو په پیغمبر باندې، نو لہذا دا پرستو پاتې کېدونکي خلکو کې شو په دغه عذاب کې مبتلا شو، پای کې غرق شو. الله سبحانه وتعالی پھر بیا ورپسې په آیات کې فرمایي وامطرنا علیهم مطرا او اورول په هغوی باندې مونږه کاڼي د باران په شکل کې، د باران په شکل کې. فانظر نو ګوره ته کیف کان عاقبت المجرمین څه انجام شو داغه مجرمانو خلقو. دا مجرمانو د الله حکم ماتولو بر سر عام، لہذا الله سبحانه وتعالی په کاڼي ورول. او بل ځای کې الله پاک فرمایي چې دی الله پاک په ځای باندې ځمکه الټه او بیا په کاڼي ورول. دا پوره مختلف قسم تفسیرونه مخکې راځي، ما تاسو ته تفسیر هم بیان کو. دی مخکینی آیاتونو کې دی رکوع کې یو لسمه نمبر رکوع کې الله سبحانه وتعالی اوس د شعیب علیه السلام د قوم ذکر فرمایي وإلی مدین اخاهم شعیبا، او مدین والو طرف سره لېږلی و مونږ د هغوی رور شعیب علیه السلام. قال نو هغه ورته وایي یا قوم اعبدوا الله، ای قوم عبادت کوئ د الله، ما لکم من اله غیرو، ستاسو دپاره نشته د الله نه ما سوا بل څوک اله، بل خدای نشته، بس یو هغه الله دی، هغه سره څوک شریک مه جوړوئ، دی شرک کې مبتلا و. قد جاءتکم بینة من ربکم، په تحقیق سره راغلی دي تاسو ته هغه کلاو نخي ستاسو د رب د طرف نه. فاوفوا الکیلا، نو تاسو پورا مقدار ورکوئ د ناب تول، والمیزانا او په تول کې یعنی پورا تول کوئ او پورا پلیم پورا ډکوئ او تولم پورا کوئ. دوه قسمه تلي دي نن سبا په دنیا کې که تاسو خیالي نن سبا ورته یو ته لیټر ویلی شي او یو ته کیلو ویلی شي. لیټر باندې د اوبو سیزناب کېږي، پټرول شو، پی شو، تیل شو، دا په لیټر باندې. او کیلو باندې چې دا ټوس سیزونه چې څونه سیوان شو، چینی شو، چای شو، دغه شو، چې دا کوم ټوس سیزونه دي، سخت سیزونه دي، نو دا پای باندې تللی شي. نو سیر په خوانې لفظ دی، اوس کوم شی چلیږي هغه تاسو ته کنه جی. نو بس دغه موږ تفسیر بیان کړو، ته دې تفسیر به بیا زه تا ته واورم. نو دلته الله سبحانه وتعالی فرمایي چې فاوفوا الکیلا، نو تاسو پوره کوئ ناب، والمیزان او طول، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، او مکوئ د خلکو سیزونه، یعنی چې په سیر تیلی او په کیلو یې خرڅوئ او ګټه پکې بیله کوئ، نو ډبل ګټه کوئ، داسې مه کوئ. ولا تفسدوا فی الارض، او فساد مه برپا کوئ په ځمکه کې، بعد اصلاحها، پس د دینه چې یعنې دې کې امن راغلی دی. د الله قانون چې کله راشي نو امن راشي، ولې چې ټول خلک پایي باندې عمل کوي. نو ګوره مثال محبت هم ډېري، مینه هم ډېره وي، او چې یو بل سره درغلي شروع کړي نو یو بل ته بغض پیدا شي. بغض څه پیدا شي؟ بغض د څه نه پیدا کېږي چې ته چا سره دوکه وکړې نو به تا سره بغض نه ساتي، یا چې چا له څه نقصان ورکړي نو بغض به سره نه ساتي، نو دې ته وایي فساد. یا چاله
دنیا یعنی مالی نقصان ورکی یا جانی نقصان ورکی یا چا ته کنځل وکړو داغه بزرګ کې تا ته خیره راشي چا سره د لاس خو زیاتې او سوق دې ته وستو سپېړه دې وستا بدرت دې ورته وینو هغه ورته دغه راشي دغه شان چاله شي کم ورکو هغه ته پته ولګی دا هغه ور سره بغوس پیدا شي دا ټول په فساد کې راځي فساد یوازې دا نه سره رونی سواله کا یہ مړکا یہ زخمی کا یعنی هر د الله حکم معطول شي کوم دین دا فساد د پسبکه کې ولی چې دې سره جنگ جګړه جوړيږي نو دې ته فساد فرمایله دي نو الله سبحانه وتعالى دا فرمایي چې دام په فساد کې شامل دي چې تاسو خلکو له کم سيزونه ورکوي ذالکم خیر لکم او دا تاسو د پاره بهتره ده ان کنتم مؤمنین که چې تاسو مؤمنان یې یعنی فساد به برپا کوي او اصلاح کوي د خپل ځان او ټول پوره ورکوي خلکو لا او کفر مکوي د دوه خبرو هدایت ته شو ځکه چې کې تل کې د نقصان خبر هغه کې زیاته و پای کې دا ګناه وا څنګه چې د لوط علیه السلام په قوم کې دغه ګناه وا نو په دې کې دا ګناه وا چې دوی خلکو له کم ته ټول ورکولو بل دای کې څه چلو ولا تقعدوا بكل صراط او مکه نه تاسو په هر لار کې توعدونا د يرولو لپاره وتصدونا او د منکل او کولو لپاره عن سبیل الله د الله د لارنا خلق من آمن به دا هغه چانه چې څوک ایمان وروړي یعنی په الله باندې وتبغونها عوجا او بیا لټوي تاسو داغه په لار کې او داغه په شریعت کې او داغه په کتاب کې کوګواله وذکروا او یاد کړئ اذ کنتم قلیلا چې کله تاسو ډیر لګوي د نوح علیه السلام نه چې کله د زینه پیدا شوی نو تاسو بیا یو لږ کام قبیله وای نو یو نه عادیان جوړ شو بل نه سمودیان جوړ شو نو یو طرف ته لاړ آباد شو یو بل ځای کې آباد شو نو تعداد د شلګونو نه سونو ته ورسېدو سونو نه زرګونو ته ورسېدو او زرګونو نه لکونو ته ورسېدو دا نه هغه وخت له اسرائیل نو دا هغې نه مخکې خبرې دي الله سبحانه وتعالی فرمایي چې تاسو یاد کړئ اذ کنتم کله چې تاسو وایي قلیلا لږ فکثرکم نو تاسو زیات کړئ تاسو تعداد زیات شو یعنی دومره مهلت تاسو ته ملاو شو چې څلور پنځه پیړۍ وشوې په تاسو عذاب نه دی راغلی عادیانو باندې خدای پاک عذاب راوستو تاسو خدای پاک د عذاب نه بچ کړئ وانظروا کیف کان عاقبة المفسدین او وګورئ چې څه حال شو د هغه مفسدانو خلکو د دوی نه مخکې دوه قومونه هلاک شوي یو قوم چې کومونو هغه د نوح علیه السلام قوم بیا خو ټول مسلمانان پاتې شو بت پرستی ختم شو بیا دی کې خدای پاک چې کوم دی له مکور کو دی بیا ډیر زیات شو نو یو عادیان شو دا د نوح علیه السلام د سام زوی دا د سام زوی اولاد او هغې نه یو عادو او یو چې کوم دی دا سمود نو عادیان یو علاقې طرف ته لاړ او سمودیان بل طرف ته لاړ او بیا څه چلو شو چې دی بیا خدای پاک ډیر کو نو عادیانو مخکې ذکر راغو چې هغه الله هلاک کولی چې هغې بت پرستي نه پرېښوه بیا دی کې دا مصیبت هم راغو چې دی ټول کې کبې کولو او دې سره سره بت پرستي هم کوله او بیا به خلک یرول د څه نه چې څوک به مسلمانېدو دپاره شعیب علیه السلام ته راتلو نو دی به په لار کې ورته ناستو چې تاسو خو ولې هغه له ځئ ایمان مو پرې ولې راوړی او کریم مونږ به مړه کړو او ښه به ووالو به یې ټکولو هغه به یې د الله د لارې نه منې کولو یعنې څوک یې مسلمانېدو ته نه پرېښوه هغه ته یې څوک نه پرېښوه وإن كان طائفة منكم او که چېرې ستاسو نه یو ګروه داسې وي آمنو چې ایمان راوړي بالذي په هغه تعلیم باندې ارسلت به چې ما لېږلی دی هغې سره وطائفة لم يؤمنوا او یو ګروه داسې ده چې هغې ایمان نه دی راوړی فاصبروا نو صبر کوئ حتی يحكم الله
تر دې پورې چې حکم راشي د الله بیننا زمون په میانس کې او خیر الحاکمین او غډیر خو فیصله کوونکی دی. یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایل چې یعنی یو قوم داسې دی چې هغه یعنی ایمان وروړي دی او بل نه دی وروړي، نو دې کې به د حق او باطل څه پته لګي. لکه دی دا سوال وکړو چې یاره مونږ باندې خو د الله پاک فضل دی، مونږ کافران یو او ټول خلکو له کم ورکو او اسم را باندې نشته، ستاسو غونتې ښه زندګي تېرو بلکې ستاسو نه یې ښه تېرو. ولې چې ګټه ډېره کول او دنیاوي مفادات ورته ډېر میلاوي، د ګټه پیسې خو ورته ډېرې میلاوي دي، نو ښه زندګي په عام طور تېروله، خو لیکن په حقیقت کې خو نقصان کولو د آخرت که نه. او بعضې وخت کې الله سبحانه وتعالی گرفت فرمایي خو خلکو له ډیل ورکوي، یعنی هغوی له یو پوټې پرېږي دي چې ورېږه دی توبه وباسي که نه وباسي، مکوله ورکوي الله سبحانه وتعالی. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې مسلمانانو ته چې فاصبروا حتی یحکم الله، تاسو صبر کوئ په دې باندې، د دې په دې خبرو باندې چې دوی وایي چې مونږ خو هم ستاسو غوندې یو بلکې ستاسو نه ښه زندګي تېرو، گو که مونږ مسلمانان نیو نو بیا مونږ او تاسو کې څه فرق دی. نو مسلمانانو ته الله پاک دا حکم فرمایي چې تاسو صبر کوئ تر دې پورې چې حکم راشي د الله سبحانه وتعالی او هغه ډېر ښه حکم کوونکی دی. الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټول په دې باندې د عمل توفیق راکړي. یا الله زمونږ واړه لوی ټول ګناهونه معاف کړي، مونږ ته زمونږ اهل و عیال ته ټولو مسلمانانو انسانانو ته هدایت نصیب کړي. یا الله مونږ نه کارونه واري چې ستاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي. په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان دي، یا الله ټول شفایاب کړي، څوک قرضداران د قرضونو نه اخلاص کړي، د چا څه شرعي حاجات دي یا الله د خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي، څوک په څه قسم مصیبتونو او فتونو کې دغه مصیبتونو او فتونو ته لرې کړي. تر اوسه پورې چې زمونږ څومره آبا او اجداد وفات شوي دي، د ټولو مغفرت د امت محمدیه محمد صلی الله علیه وسلم سره وکړي. په آخر کې زمونږ هم دا عظیم شانه کریمه نصیب کړي او ایمان مو نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.